بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د دیباچې شپږم نمبر سبق شروع کیږي. ذکر پادشاهزاده جهان سعد ابن ابو بکر ابن سعد نور الله قبره و تمام آنگه شود پل حقیقت که پسندیده آید در بارگاه جهان پنا سایه کردگار پرتو لطف پروردگار زخر زمان کهف امان المؤید من السماء المنصور على الاعداء عضد الدولة القاهرة سراج الملة الباهرة جمال الانام مفخر الاسلام سعد بن الاتابک الاعظم شہنشاہ المعظم مالک رقاب الامم مولائی ملوک العرب والعجم سلطان البر والبحر وارث ملک سلیمان مظفر الدنیا والدین ابو بکر ابن سعد ابن زنگی ادام اللہ اقبالہما وضاعف اجلالہما وجعل الى كل خیر مآلہما وبکرشمئی لطف خداوندی مطالعہ فرمایات. پرونی سبق کې موږ ویلیو چې یراله سادی بابا وی چې کله ما ګلستان تصنیف شروع کو نو لا د سپرلی موسم نو ختم هنوز از گلستان بقیت مانده بود که کتاب گلستان تمام شد چې د گلستان کتاب پورا شو ختم شو. نو اوس وی چې و تمام آنگه شود پل حقیقت وی تمام با نو په دې سلسله کې اول دا شاهزاده ذکر کړي چې د دور سره خاص تعلق او د شاګردانو مریدانو په درجه کې و تمام آنگا شود په حقیقت تمام به هغه وخشي په حقیقت کې دا گلستان به علم مکمل شي کې پسندیده آیت دربارگاه جهان پنا چې دا خوخ راشي په دربار د جهان پنا کې چې هغه سایه کردگار سورې د الله تعالی دی پرتاو د لطف پروردگار دی یعنی رڼا دا مهرباني د خدای ده زخر زمان ذخیره د زمانه کهف امان یعنی زیاده پناه کهف غار ته وي کوم ځای کې چې سړی پناه لي د امن زیاده المؤید من السماء مؤید د تایید کړی شوی قوت ور کړی شوی دی د اسمان د طرفه یعنی د الله تعالی د طرفه المنصور علی الاعداء چې د فتح ور کړی شوی دی او یا د مدد کړی شوی دی په مقابل د دشمنانو د کې الله تعالی د مدد کړی شوی دی عضد الدولة القاهره مد دا غالب دولت دی سراج الملة الباهره او دا لاټین دا روخانه مذهب دی ملت دی جمال الانام خایس د خلکو دی مفخر الاسلام اهل اسلام د پاره باعث فخر دی زیاده فخر دی چې هغه څوک دی سعد بن الاتابک الاعظم چې هغه سعد دی چې اتابک اعظم دی دا تابک ترجمه مخکې مونږ کړې و شهنشاه المعظم او لوی شهنشاه دی شهنشاه یعنی دا اصل کې شاهان شاهان شاه یعنی د پادشاهانو بادشاه لوی پادشاه مالک رقاب الامام مالک د سټونو د خلکو یعنی دا غي اختیارات ور سره دي مولا ملوک العرب والعجم مالک صاحب دا پادشاهانو د عرب او د عجم سلطان البر والبحر سلطان د وچ او د لم دی وارث ملک سلیمان وارث د ملک د سلیمان چې په شیراز باندې هم د سلیمان علیه السلام حکومت په خواش شوی دی مظفر الدنیا والدین دتا کامیابی ورکړی شوی ده په دنیا او دین کې ابو بکر
چې هغه زوی د سعد او زوی د زنګي دی. ادام الله اقبالهما، خدای دې د دواړو اقبال اوچت کړي، د پلار او د زوی. وضاف اجلالهما، او د دې جلال او بزرګي دي دوچند کی. وجعل الى كل خير مآلهما، او الله تعالی دې هر نیکۍ ته د دې انجام دی، هر نیکۍ ته وګرځي. د دیو معال دی الله په خیر کی انجام. چې څه چلو شي بکریشمه لطف خداوندی مطالعه فرماید. الله به دا کتاب تمام شي چې زما دا کتاب دا سعد بن ابي بکر مطالعه کی، کرشمه په ګډ دسترګو یعنی لګه توجه ورکی. نو که د مطالعه وکړه نو گر التفات خداوندی اش بیار آید، نگار خانه چینی و نقش ارژنگیز. امید هست که روی ملال در نکشد، از این سخن که گلستان نجای دل تنگیز. علل خصوص که دیباچه همایونش، به نام سعد ابو بکر سعد بن زنگیز. وی گر التفات خداوندیش بیار آید، کاغا توجه دغه د پادشاهی سلامت دا خیسته کی، یعنی د دې پادشاه توجه کدی لره خکولی کی چې د توجه ورکړه زما دا کتاب یې وکتلو نو دا به خکولی شي. نو بیا به دا کم مقام پیدا کی زما دا گلستان. نگارخانه چینی و نقش ارژنگیز، دا نقشخانه د یعنی نقشخانه چین ده بیا، او نقش د ارژنګي دی. ارژنګي د کتاب نوم دی چې مانی نقاش جوړ کړی او ډیر مشهور او هغه کې ډیر ښکلي ښکلي نقشونه دغه جوړ کړي. نو سعدي بابا وایي چې اقا نقشخانه چین به تی جوړ شي او د ارژنګي نقش وي، او دا د دې تلفظ داسم کیږي نگارخانه چینی و نقش ارتنگیز. بعضې نسخو کې راغلی دی ارتنګي، نو دغه هم صحیح ده، ارتنګ یا ارژنګ، دا په دې دوو تلفظ سره دنیا کې ادا کیږي، دنیای فارسی کې. نو ارتنګ یا ارژنګ دا یو شی دی چې دا سو ارژنګ د کتاب نوم دی، او بعضې وایي چې د ارژنګ هم دغه چا چې دغه جوړ کړی دی د هغه هم ارژنګ نوم د دغه نقاش. به هر حال خو څوک وایي چې دا د کتاب نوم دی او مانی نقاش دا جوړ کړی و. سعدي بابا وایي که د پادشاه سلامت ورته توجه ورکړه نو دا به بیا د ارژنګي کتاب په شان دنیا کې اهمیت پیدا کی. امید هست که روی ملال در نکشد، وایي دا امید شته زما چې دی به مخ د ملال و خفګان را نه کږي، دی به پکې خفه نشي زما کتاب کې چې دا مطالعه کوي، خوشحاله بی پکې. ولی چې ازین سخن د دې وجه نه کې ګلستان نه جای دل تنګیز، ګلستان او باغ د زړه تنګېدو ځای نه وي، هلته زړه خوشحالیږي، زړه ته سکون ملاویږي، دا خو ګلستان دی، دی کې به څنګه تنګ شي خفه شي. علل خصوص کې دی باچه همایونش، او بیا وی خصوصا چې د دې دی باچه مقدمه کې ما د دې مبارک دی باچه بنام سعد ابو بکر سعد بن زنگیز، مقدمه د کتاب کې هم د دې پادشاه بختور نوم ذکر که، د په نوم د الله په نوم او د ناتو د دې پادشاه مقدمه کې مې دی باچه مې په د شروع کړی دا، نو دی به ته ولې خپي. خجی دا صاحب د دوی مجبوری وي د پادشاهانو دغه چې نو دا کتابونه بیا چاپ کېدم نه، دا به د هغوی د نظره یو ځل وته، نو چې د دیو نوم او دا دغه به نو دا اکثر به بیا دا نشو دغه کېدی، نشر ته به نه سپارل کېدل، اجازت به نه ورکولو د خورولو دغه کولو. در ذکر امیر کبیر فخرالدین ابی بکر بن ابی نصر گوید، دا فخرالدین داغه وزیر دی، نو د وزیر کوم لوی کاری داغه نوم هم پکې ذکر کولو ضروری دی. هغه حالات داسې و چې درباري شاعران ډیرو، نو بیا د دغه له دوی توجه نه ورکوله، اهمیت یې نه ورکولو، نو دا ضرورت چون ضرورت بوده روا باشد. کنی سعدی بابا تاسو بوستان کې ویلې مراتب ازین نو خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود. زما ته به دارنګه غوښتون کې نه وه او خیال دا صفت د پادشاهانو نه و.
او داسې ضرورت و، څه مجبوري وه. نو په ذکر د امیر کبیر د لوی امیر د ټولو نه مشر چې فخر الدین و، دا پکې لوی وزیر و. ابی بکر د اسم کنیه و، ابن ابی نصر گوید. دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد و دیده یاس از پشت پای خجالت بر ندارد و در زمره صاحب نظران متجلی نشود مگر آنگه که متحلی گردد به زیور قبول امیر کبیر یا متجلا نشود مگر آنگه که متحلا گردد به زیور قبول امیر کبیر. دا متجلی یا متحلی عام فارسی دنیا دا الف مقصوره پکې نه وي. پاک و هند کې زیات متجلا او متحلا، عوام پرسیوانان بیا سوی متجلی نشود او یا متحلی گردد. لکه څنګه چې موږ مخکې ویلیو لیلا ته سوی لیلی، دا چې دی د الف مقصوره دا پکې نه وي، دا غورځي د مخکې سره سملی ټول پرسیوان. نو متجلی نشود مگر آنگاه که متحلی گردد به زیور قبول امیر کبیر، عالم عادل، مظفر و منصور، ظهیر سریر سلطنت، مشیر تدبیر مملکت، کهف الفقراء، ملاذ الغرباء، مربی الفضلاء، محب الاتقیاء، افتخار آل فارس، یمین الملک، ملک الخواص، باربک، فخر الدولة والدين، غياث الإسلام والمسلمين، عمدة الملوك والسلاطين، أبي بكر ابن أبو نصر، أطال الله تعالى عمره وأجل قدره وشرح صدره وضاعف أجره که ممدوح اکابر آفاقس و مجموعی مکارم اخلاق هر که در سایه عنایت اوست گناهش طاعت است و دشمن دوست. دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد. نور با اغا ناوی د فکر زما با د بی حسنیو د وجه سر اوچت نکی، شرمیگ زما د خیال ناوی و دیده یاس او سترګې د ناامیدۍ به از پشت پای خجالت بر ندارد. د شرمندګۍ نه چې دا سترګې ما د خپو ته لاندې ټیټې اچولي دي، زما د فکر ناوې دا به سر اوچت نه کي، دا به تر هغو شرمیږي. و در زمره صاحب نظران متجلی نشود، او په ډلې د صاحب نظرانو کې به دا متجلی جلوګره نشي، ښکاره نشي. مگر هغه وخت به دا زما ناوې متجلی شي کې متحلی ګرځده چې دا زیوردار شي، دې ته کالی واغوستلی شي به زیور قبول امیر کبیر، هغه زیورات ور واغوندولی شي دې ناوې ته. زیور څه شی دی؟ زیور د قبول د امیر کبیر دی، عالم و عادل، مظفر، فتحمن، منصور، کامیابی ورکړی شوی، ظهیر سریر سلطنت، یعنی چې هغه وزیر دا وګوري او دې ته دغه ورکی لکه چې دې قبول کې گویا دې ناوې د فکر ته ښکلې جامې او زیورات واچولی شو، او د چا د طرفه؟ هم د دې امیر کبیر د طرفه، د ابي بکر فخر الدین د لاسه، چې دا عادل دی او مظفر دی او منصور دی، کامیابی ورکړی شوی، ظهیر سریر سلطنت دی، ظهیر مددگار یا پشتی ورکونکی د تخت د حکومت دی، مشیر د تدبیر د مملکت دی، کهف الفقراء زید پناه د فقیرانو دی، ملاذ الغربا زید پناه د غریبانانو دی، غربا جمع غریب، مربی الفضلاء جمع فاضل دی، تربیت کوونکی د فاضلانو دی، محب الاتقیاء او دی دوستی لرونکی دی د اتقیاء او متقیانو سره. افتخار د آل فارس دی، د فارس اوسیدونکي په ده باندې فخر کوي، په دې وزیر باندې. یمین الملک د ملک ښی لاس دی، ملک الخواص د خواصو مشر دی، باربک
فخر الدولة والدین، فخر دا دولت د حکومت او د دین دی. غیاث الاسلام والمسلمین، فریاد رسنده دا اسلام او د مسلمانانو دی، داغي فریاد اوري. عمدة الملوک یعنی معتمدن علیه د پادشاهانو دی. والسلاطین یو معنا ابی بکر ابن ابو نصر یا ابي نصر، چې هغه ابو بکر زوی د ابو نصر دی. اطال الله تعالی عمره، اوږد دی کې الله تعالی عمر د واجل قدره، او د قدر دی زیات کی. وشرح صدره، د سینه دی کلو کی. وضاعف اجره، اجر دی ولا زیات کی. کہ ممدوح اکابر آفاقاس، چې دی ممدوح دا لکه د اکابرو تعریف کړی شوی دی، مدح کړی شوی ده د غټو غټو خلکو د طرفه. و مجموعی مکارم اخلاق، او د اخلاق حسنه و مجموعه دی، خولی اخلاقی دی. هر که در سایه عنایت اوس، گناهش طاعت است و دشمن دوست. هر څوک چې په سوري د عنایت د مهربانۍ د دې پادشاه د دې وزیر کې دی، گناهش طاعت است، دیکه گناهم که هغه په طاعت حسابیږي. او دشمن هم دوست وي، د چې کوم دشمن وي د دې دغه د وجې وزیر د وجې هغه د ده سره دوستان دي. لکه د دې وزیر دومره لوی دبدبه ده چې څوک د ده د عنایت لاندې او د ده د نظر د لاندې، نو که ګناه هم کوي خلکو ته طاعت ښکاري، او دشمنان ځان د دوستۍ اظهار کوي. بر هر یک از سایر بندگان و حواشی و خدمتگاران خدمتی که معین است، اگر در ادای برخی از آن تهاون و تکاسل روا دارند، هر آینه در معرض خطاب آیند و در محل عتاب، مگر بر این طایفه که شکر نعمت بزرگان واجب است و ذکر جمیل و دعای خیر و ادای چنین خدمت در حد غیبت اولاتر است که در حضور، که این به تصنع نزدیک است و آن از تکلف دور و به اجابت مقرون باد. بر هر یک از سایر بندگان و حواشی، په هر یو د ټولو د بندگانو نه او د حواشیو نه، یعنی غلامان او خادمان چې څومره دي او خدمتګاران. حواشی چې په حاشیه دینه مرادم جمع د حاشیه خادم مراد دی، او خدمتګاران دا یو معنا ده. حواشی او خدمتګاران یعنی خدمتګاران، یعنی په هر یو د دې بندگانو غلامانو او خدمتګارانو کم خدمت چې معین مقرر دی، دا هر چا خپل ډیوټي ده. اگر در ادای برخی از آن تهاون و تکاسل روا دارن، که په ادا کولو د یو حصه د هغې کې سستی، تهاون و تکاسل هم یو معنا نارستی، روا دارن دی جایز وګڼي، مناسب یې وګڼي، هر اینه در معرض خطاب آین، نو یقینا به چې دا په معرض د خطاب کې راځي، تپوس باسپورس به ترې کېږي، د رټنې خطره ده چې کوم څوک خپلو ډیوټیانو کې سستی کوي. و در محل عتاب، په محل د عتاب د دې کې به واقع کېږي. مگر برین طایفه یعنی درویشان، برین طایفه درویشان کې شکر نعمت بزرگان واجب است. زمونږ غوندې ملنګان خلک چې دي چې په دې باندې شکر د نعمت د بزرگانو د مشرانو لازم دی. و ذکر جمیل و دعای خیر، داغیو خ نیک ذکر کول او دعای خیر ورته کولو. دیو به نور سوکي، منګ به سوکو، زمونږه من خو کار او خدمت نشو کولی، منګ به صرف دعای خیر کو او ستا ذکر به ستا خبه وایو بیانو. او ادای چنین خدمت در حد غیبت او لا ترس کې در حضور، او ادا د دې خدمت دا چې زه ډیر دا وزیر اعظم صاحب دربار کې حاضری نه کومه، زما دا مجبوری دي، منګ به سوکو چې در شو. خو مطلب دا دی چې ستا تعریف بکو او دعا بکو، او دا په غیاب کې خدا نه په حضور کې، چې منګه په غیبانه ستا دربار ته نه درځو او په کور یا جمعات کې تا ته دعا کو، نو دا طریقه صحیح ده. غیاب خده او نه د کې در حضور، نه په مخامخ کین به تسنو نزدیک است، یا آن به تسنو نزدیک است
دا چې ستا مخکې موږ دواو دغه کو نو دا تملق و چاپلوسی د ځان نه جوړول دي دې ته نږدې ده وانس تکلف دور او هغه طریقه د تکلف نه لرې ده چې په غیاب کې و به اجابت مقرون او قبلېدو ته نږدې ده کومه دعا چې ته د وزیر د پاره یا چا د پاره په غیابت دغه کې کې هغه چانس زیات دی ولی ریا پکې نشته د اخلاص سره وي او یا به اجابت مقرون بعد دعا ده او قبلېدو ته د نږدې وي پشتی دوتای فلک راست شد از خرمی پشتی دوتای فلک راست شد از خرمی تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین خاص کند بنده مصلحت عام را دولت جاوید یافت هر که نیکو نام زیست دولت جاوید یافت هر که نیکو نام زیست کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را وصف تو را گر کند ور نکند اهل فضل حاجت مشاطن است روی دلارام را پشت دوتای فلک راست شد از خرمی وی دا اسمانه دا ټیټه ملا چې کږه وه د غمونو د لاسه دا نیغه شوه د خوشحالۍ تا چې تو فرزند ذات چې ستا په شان فرزند وزېږېدو مور د ورځو لره امیدوارې مور لره چې د بچي امیدواره وه نو کله چې د هغې زوی وشو د زمانې د مور نو اسمان او دغه چې خپه و او ملا یې داسې د غمونو نه ټیټه شوې وه کله چې ته پیدا شو د خوشحالۍ نه نیغه شو حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین خاص کند بندهی مصلحت عام را وی دا دی کې محض دا د الله تعالی حکمت دی حکمت د خدای دی خالص که لطف د الله تعالی جهان آفرین جهان پیدا کوونکی دا داغه کې داغه خاص حکمت دی چې داغه د الله لطف د عام خلکو مصلحت د پاره خاص کوي مخصوص کوي او انتخاب کوي او داغه نه د خلکو د خدمت کارلی دا داغه یو لطف محض دی خالص مهرباني ده دولت جاوید یا فر کې نیکو نام زیس وی همیشنی دولتی ومنده چا چې په نیکنامه سره ژوند وکړو نیک نوم یې وګټلو د جاویدانی دولت ومنده صفت هم ولکه خو مین خبرو ته داغه توجه راړی چې اصل شیز دا دی چې ښه ژوند تیر کې د خلکو خدمت وکړي نیکي وکړي همیشنی دولت به بیا مومي کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را چې د دغه نه وروستو ذکر خیر به د ده نوم ژوندی ساتي څوک چې نیکي او ښېګړې کوي نو څه د همیشنی دولت بیا مونده حقیقي دولت دا دی وصف تو را گر کند ور نکند اهل فضل صفت ستا کوونکي او کوونکي اهل فضل ادیبان اهل علم حاجت مشاطن است روی دلارام را حاجت دا مشاتی نشته مشاته چاته وي سینګارون کې ښځه نن سبا ورته بیوټي پارلر وایي چې ښځو له سینګار کوي ښایست کوي او هغه ښکلې کوي دې ته مشاته وایي نو سعدي بابا وایي چې کومه محبوبه ښکلې وي د هغې ته د مشاتې او دا بیوټي پارلر ضرورت نشته چې دا سینګار کي هسې هم ښکلې ده نو داسې ستا صفت ته خو هسې هم ښکلې او کارونه دې سم دي زمونږ صفت ته اړو ضرورت نشته لکه څنګه چې دلارام محبوبه چی نو د هغې ته د مشاتې ضرورت نه نو ستا د صفت ضرورت اړو شته دی نه دا حاجت مشاطه نیست روی دلارام را د سعدي بابا دا فارسی دنیا کې اوس خاص ضرب المثل دی او مختلفو وختونو کې دا استعمالیږي دا درس به په دې ځای ختم کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین